نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې یو زنانه حاضره شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره زما په ګیډه باندې بچی دی خو د الله محبوبه دا د حرامو نه دی زما نه بدکاري شوې ده د الله محبوبه ما سنګسار کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل خورکۍ څنګه رالی په خپل د خپل ګناه اقرار کوي څنګه په خپل د ځان سزا ته پیش کو هغه ورته فرمایي وایي د الله محبوبه د دنیا سزا مې خوښه ده د آخرت د سزا په مقابله کې د الله محبوبه ما په دنیا کې په ګټو وولی ما سنګسار کوي ما مړه کوي خو چې الله راته د آخرت عذاب رانکړي زه د آخرت د عذاب نه ډېره یېرېږم ځکه حدیث مبارک کې راځي د آخرت عذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په جهنم کې د ټولو نه کمزوري عذاب دا دی چې یو انسان به د اور په پیزار کې ولاړ وي د ده چپلې د ده سفلۍ د ده د خپو د لاندې به اور وي د ده پیزار به د اور وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د هغې اثر به دا وي چې د هغې د وجې نه به د دماغ خوټ کیږي د ده دماغ به ویلی شي او د ده په خوله او په سمیمو باندې به رابهیږي دا د جهنم هغه کمزوری عذاب دی چې په اور ولاړ دومره شدت دومره سخوالی چې مازغه به د ده ویلي کېږي او په پوزه به یې رابهیږي او د جهنم سخت عذاب چې دی الله دې چې مونږ ته پناه راکړي نبی الله تبارک وتعالی فرمایي لا یموت فیها ولا یحیا لا یموت فیها ولا یحیا نه به په جهنم کې مري او نه به ژوندی پاتې کېږي په جهنم کې به خو مري نه هلته مرګ نشته دی ځکه مرګ به په خپل مرګ باندې مړ شي مرګ به د ګډوړي په شکل راوستی شي علال بکړی شي आवाज به وکړی شي چې د نن نه بعد مرګ نشته د نن نه بعد مرګ به په خپل مرګ باندې ختم شي لا یموت فیها په هغې کې مرګ نشته ولا یحیا او ژوند پکې نشته نو ژوند خو دی خو مطلب دا دی ژوند د خوشحالۍ نه دی د جهنم بس ژوند دی لاندې اور باندې اور ښي طرف ته اور ګس طرف ته اور مخې ته اور شاته اور د ده ټوله ټکانه په اور کې ده نو خلک چې ډېر تنګ شي که نه هلکه ژوند دې څنګه تېرېږي مړه ژوند نه ژوند دی نو د دې ژوند نه ژوند اړو ښه نه دی داسې وایي زموږ خلک که نه معنی دا د جهنم ژوند دی خو په ژوند باندې حساب نه دی هغه ژوند د عذابونو دی هغه ژوند د سزاګانو دی لا یموت فیها ولا یحیا بعضې اوقاتو باندې به سړي باندې سختۍ زیاتې شي که نه سختۍ زیاتې شي نو دی وایي کاش چې مړ شوی نو دا خبره به خلاصه شي د دې ژوند نه چې مړ شوی نو ښه به وي نو هلته مرګ هم نشته دی په جهنمیانو باندې وی د الله محبوبه د دغې عذاب نه یریږم ما باندې په دنیا کې سزا جاری کړه د الله محبوبه د آخرت د عذاب نه یریږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل خورکۍ واپس لاړه شه ستا په ګېډه باندې چې کوم بچی دی دا چې پیدا شي بیا ماته راشه ځکه چې ته خو سزا مستحقه بدکاري دې کړې ده خو د دې بچي خو څه ګناه نشته دی که نه دا ښځه لاړه څه موده تېره شوله واپس دوباره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې حاضري وکړه د الله محبوبه زما بچی پیدا شوی دی د الله محبوبه زما په بدکارۍ باندې دا ښکاره دلیل دی دا ماشوم زما د بدکارۍ دلیل دی د الله محبوب ما نه بدکاري شوې ده په ما باندې سزا جاری کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وفرمایل خورکۍ واپس لاړه شه تر هغې پورې مه راځه تر څو پورې چې د پوی موده نه وي پوره شوي تر څو چې دې بچي په خپله خوراک نه دی شروع کړی تر هغې پورې ماله مه راځه دی به ستا پی خوري دی ستا پیو ته محتاجه دی زنانه لاړه بچی ځان سره بووستو
وخت تیریدو په دریم ځل باندې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته راله. حدیث مبارک کې راځي ماشوم له په لاس کې د ډوډۍ ټوک ورکړی و، داسې ټوکړی وله ورکړې وه د روټۍ، وړه ډوډۍ وله ورکړې وه او هغې ماشوم د هغې نه چکونه کوله خوړلې. وی د الله محبوبه زما بچی د خوراک شوی دی، اوس زما بویو ته احتیاج نه لري، د الله محبوبه په ما باندې حد جاري کا، ما ته په دنیا کې سزا راکړه، د الله محبوبه د آخرت نه یېرېږم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام ته هغه ماشوم واغستو، بل چا په تربیت کې ورکو او په هغې زنانه باندې سزا جاري شوله، سنګسار کړی شو. ګوره دا د الله نه هغه یره ده، یره د الله نه یره ده. دنیا کې ما ته سزا میلو شي د الله محبوبه، خو چې په آخرت کې راته سزا میلو نشي. دا د احساس دی، دا چې کله د ګناه د انسان نه وکړی شي، د ده په زړه کې ایمان وي، د ده په زړه کې د الله نه یره وي، دی وایي چې زه په دې دنیا کې د دې ګناه نه پاک کړی شوی. داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه، والسلام.